زما د اسلام د خوږې کلمې او د ښکلي دین او د سپین سپېڅلي مذهب مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو همزول د آقا نامدار حبیبی کردگار احمد مجتبی امام الانبیاء فخری کائنات و موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان و محبین و امتیان دا وقت دا تقاضی پا مناسبت او دا بعض دوستانو دا بارها بار التماس و غختن دا پورا کولو دا پارا نننے مختصر بیان دا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نامی بیان دی او آغا مبارک دا دین دنیانا دتلو او دا زنکدن دا صحنو واقعا او دا صحابہ کرام او دا آغا دا وفات نباد حالات دا آغی ذکر با انشاءاللہ نن کی گی او واقعا دا وفات دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پدی غرض چه ہر کلا هغه ذات چې امام الانبیاء دی، هغه ذات چې رحمت للعالمین دی، هغه ذات چې اول شافع و مشفع دی، هغه ذات چې د جنت د دروازې هغه زنجیر کلاون کې انسان دی، هغه ذات چې صاحب د هغې جنډې دی چې د هغې د لندې به تمام انبیاء علیهم السلام هم رفتار او روانګي کوي، هغه هم په دې دنیا کې مخلد او همیشنی پاتې نشو، د مرګ پیاله هغه هم نوش کړه، هغه هم زنکدن صحنې ولیدي، په هغه باندې دغه وخت راغی چې یو وخت د دنیا نه تلونکي او خلک پرې راټولو، نو نور خلک ټول د هغې نه عبرت واخلي، نو څوک به داسې وي چې هغه به د دې مرګ نه خلاص شي، نشي خلاصېدی. علماء کرام دا خبر ذکر کئی وای که انسان په مالدارۍ د مرګ نه خلاصېدی شوی نو قارون به خلاص شوی چې د هغه د خزانې چابیانې چې وي ان مفاتیحه لتنوء بالعصبه، د هغې د خزانې چابیانې چې وي یوه لویه ډله ستاسو نه ستړې کوله، او بعضې روایتو کې دا هم راځي چې اویا قچر یا اوخان یا سونه به د هغه د خزانو د کنجیانو نه بارېدل، هغه پاتې نه شو. که په بادشاهۍ باندې سړی پاتې کېدی شوی د مرګ نه بچ کېدی شوی نو نمرود او بخت نصر په بدبختانو کې د تمام جهان بادشاهي کړې ده، سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین علیه السلام په نیکانو کې د تمام جهان بادشاهي کړې ده، نو دوی به بچ شوي وو. او که یو سړی په دیندارۍ باندې په نیکۍ باندې په ولایت او نبوت باندې د مرګ نه خلاصېدی شوی نو 1,40,000 انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات او خاصتا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مرګ نه بچ شوی، خو نه په هغه باندې هم دا صحنه راغله. دا اوس چې کومه میاشت تېرېدونکې ده او نن چې کومه میاشت رانوې کېدونکې ده، د مخکینۍ میاشت ته د سفر میاشت وایي او دا اوس راختونکې میاشت ته ربیع الاول وایي. د سفر د میاشتې په 28 تاریخ باندې چې آخري چهارشنبه جوړېده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عائشی بی بی په نمبر کیو مبارکه فرمایی د ماخستن نمانځه نه بعد په نیمه شپه باندې امام الانبیاء د خپل فراش او کټ نه پورته شه ووته، توره شپه ده، وی دغه شپه ډېره زیاته تیاره وه چې دی روان شي، وایي زه منتظر وم شاید د قضای حاجت دپاره بهر ته تللی وي، اوس به زر راشي. محبوب صلی الله علیه وسلم
ډیر درنګ وکړه، ډیر وخت تیر کړه. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زه ویریدم چې محبوب علیہ السلام ته په دې نیمه شپه چا تکلیف نه رسولی، زه هم ورپسې ووتم، روانه شم، تلمه حتی کې د بقی مقبرې ته لاړم. حاجیانو صاحبانو لیدلې ده کم چې د نورختو په اړخ باندې لویه مقبره د مدینه منوره کې. ما چې وکتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغلته لاسونه اوږده کړي دي او دومره لاسونه غځولي وو چې په دغه توره شپه باندې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خرګونو سپینوالی ولیده او د بقی د مقبرې شهدا او یا چې هلته کم صحابه کرام دفنو هغوی ته یې دعاګانې کولې. واپس راغی، نیمه شپه ده، وی چې کټ کې سملاسته تبه ورباندې راله. دومره یې ما ته وویل ای حمیرا، عایشې بی بی ته به محبوب علیه السلام د مینې نه حمیرا وی، سرګوټې دا د رنګ نه سره وه. ورته وایي چې هغه د خیبر کمې زنانه چې زهر را کړي وو، کال په کال په ما د هغې چپه راځي، نن د هغې زهر و تاثیر په ځان کې ګورم. د سفر د میاشتې 28مه نیټه وه. محبوب صلی الله علیه وسلم په کور کې بیماری سخته شوه، تبه پرې راله. صحابه کرام خاصان خاصان بټیم پټیم باندې کور ته پوښتنې ته وردن نه کېدل. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص دی، صاحب النعلین والوسادہ دی، د پڼو خادمو، د تکیو د بالغ خصوصی خادمو. دی مبارک فرمائی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت امنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حین دنا الفراق. هغه وخت چې د محبوب علیہ السلام زمونږ نه فراق را نږدې شو، په دغه ټیم کې زه یو کرتې د خپلې مور بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها کور ته دننه شوم چې محبوب علیہ السلام ورکې بیمار پروتو. فنظر الینا فدمعت عیناه صلی الله علیه وسلم. وی چې مونږ وردننه شو، مونږ یې وډلو. محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته وکتل، سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې، وی ژړل. ثم قال بے فرمائل مرحبا بكم حياكم الله، ویمو ژوندي لرا بخیر رالی، نصركم الله، الله رب الجلال دستاسو امدادو کی. ووصيكم بتقوى الله، وصیت در تکوم پا تقوی بانی دا الله رب الجلال نډیره یره کوي. انی لکم منه نذیر مبین، دا خدای تعالی دا جانب نه تاسو ته یره ورکون کې اخکار راغلم. اللہ تعالو علی اللہ فی بلاده و عباده، خیال کوي ګوري چې د خدای تعالی پزمکه کې د خدای تعالی په بندګانو علو ونه کوي، کبر په ونه کوي، پچا زیته او تیرې ونه کوي. والمنقلب الى الله، زما اجل نزدې دی، وقددنا الاجل، یو روایت کې وقاربنا الاجل، اجل را نزدې شوی دی. او زما مرجع چې کوم د خدای تعالی اړخ لره ده، وإلى سدرة المنتهى وإلى جنة الماوى وإلى الكأس الوفاء. او بیا ورتوای عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دغه مرض د صحنی قصه کوي چې موږ ورننوتیو، محبوب علیہ السلام دا خبر راته وکړي او بیا فرمایل فقرؤوا على انفسکم وعلى من دخل في دينكم بعدي مني السلام ورحمة الله. زی وسو زیلار شي تاسو باندې پزانم زما د اړخ سلام وای. او زمون په دین اسلام کې چې څوک نوی نوی را دننه کېدل ایمان راوړو، نو زما د اړخ په هغه ټولو باندې سلام وای. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار دی، ربیع الاول ور باندې داخليږي. کله چې دا میاشت د نن لا نه شو، د اول ورځ شو، چا محبوب صلی الله علیه وسلم ته وی چې تاسو کور کې یې، تاسو یو څو خبره د تسلی دی بیبیانو ته وکړئ. که تاسو وفات شوي
زنانو حوصلې کمی دي هغې هسې نه چې داسې څه وکړي چې تاسو پې تکلیف شوئ. دا خبره ورته حضرت علی کرم الله وجهه هم وکړه، حضرت عباس صاحب هم وکړه، فضل ابن عباس هم وکړه چې 3 کرت مقرره شو. محبوب علیه السلام آواز وکړ، پاسېدی نه شو په دغه وخت کې. فمد یده وقال ها، پکټ کې دا لاس داسې نیغ که، آواز یې وکړه علي صاحب مبارک او عباس صاحب او فضل ابن عباس. وقال ها، وی ویل ها زما لاس واخلئ ما را نیغ کئ، ما مسجد ته وباسئ. فتناولوه، هغوی د لاس نه ونیو، راکینو. فخرج متوکلا علی علی والفضل، حضرت علی صاحب او عباس صاحب باندې لاسونه واچول. والعباس امامه، او حضرت عباس صاحب مخې ته ورته روانو. ورسول الله صلی الله علیه وسلم معصوب الرأس یخط برجلیه، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سر مبارک په یو کپړه باندې تړلی، د سر درد زیاتو. یخط برجلیه، خپې ځان پسې راښکلې. راغی مسجد ته، جلس على اسفل مرقات من المنبر، د منبر نبوي په 3 پوړۍ باندې کېناسته. عام اوقاتو کې په دغه ورځ تکلیف کې اوبه راختی نه شو، د منبر په لندې پوړۍ باندې کېناسته. مدینې منورې خلک راغونډي، صحابه کرام څو ورځې بعد د محبوب علیه السلام دیدار کوي. وثاب الناس الیه، خلکو ټوپونه ووهل، د پاړخ په منډه رالل. فحمد الله واثنى عليه، ثنا یې ویله، خطبه یې وویله، او د هغې نه بعد تقریر شروع که، او خلکو ته یې دا وویل چې ای خلکو تاسو د مرګ نه یریږئ، د مرګ نه یرې مه کوئ، او دا مرګ تاسو سوچ وکئ هل خلد نبی قبلی، زما نه وړاندې 1,40,000 انبیا علیهم الصلوات و تسلیمات چې تیر شوي، یو چېرته پاتې شوی دی؟ خلکو ویل چې نه. وی چې یو نه دی پاتې شوی نو فکیف اخلد فیکم، زه به در کې څنګه پاتې شم، زه به هم در نه ځم. الا انی لاحق بربی وانکم لاحقون به، خبردار زه خپل رب ذوالجلال ته تلونکی یم، تاسو هم ورتلونکي یئ. وانی اوصیکم بالمهاجرین الاولین خیرا، وصیت درته داسې کومه چې دا مهاجر چې کوم د مدینې منورې دي دې سره ښېګڼې کوئ، او مهاجرینو ته دا وصیت کوم خپل درمیان کې هم ښېګڼې کوئ. او بیا دا صورت ولسته چې والعصر ان الانسان لفی خسر، زما د په زمانې د مازدیګر په ټیم قسم وي چې انسان په تاوان کې دی خامخا. د تاوان نه هغه څوک بچ دي للذین آمنوا وعملوا الصالحات، چې مؤمنان او نیک عمل دي، چې صالحین د نفس دي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یو بل ته وصیتونه امرونه په حق کې، زبان په حق چلیږي، او په صبر باندې وصیت کوي چې مصلحین د غیر دی. هغه خلک چې صالحین او مصلحین دي دغه بچ دي، او باقي ټول انسانان په تاوان کې دي. دا یې ولوست، او د هغې نه بعد بعضې نورې خبرې وکړې. په آخر کې خلکو ته وایي وانی الا وانی فرط لکم وانتم لاحقون بی، خبردار زه ستاسو یو پیشکش یم. صحابه کرامو ته وایي زه ستاسو نه وړاندې یو پیشکش لاړم. یو سړی چې یو ځي ته ځي استازی مخکې لیږي د لارې د اورولو دپاره، زه ستاسو نه وړاندې لاړم. وانتم لاحقون بی، تاسو را پسې یئ. الا وان موعدکم الحوض، خبردار زمونږ او ستاسې میعاد راغونډېدل او وعده به د حوض کوثر په غاړه باندې، تاسو به ما سره بیا د حوض کوثر په غاړه ملاویږئ. حوض مما بین بصر الشام و صنعاء، هغه حوض زما چې د شام د بصره علاقې او د صنعاء په درمیان کې دی. هغه حوض ما هو اشد بیاضا من اللبن، چې د هغې اوبه د شیدو نه زیات سپینې دي، او دا شان د کوچو نه چې کوم دی الینې دي. و احلا من الشهد، او د شاتو نه زیاتې خوږې دي. چا چې اوس کل لم یزما بدا، بیا به د قیامت په ورځ نه تږی کېږي. او هغه بدحاوه المسک، چې د هغې لندې شګه او لندې کاڼي هغه مشک دي.
او څوک چې دغه حوض کوثر د اوبو نه محروم شو حرم الخير كله د ټول خیر نه محروم شو هغه سړی خیر نشي لیدی الا فمن احب ان يرده علي غدا فليكفف لسانه ويده الا مما ينبغي خبردار که څوک دا غواړي چې زما سره د حوض کوثر په غاړه باندې ملاقات وکړي او ما ته راشي نو هغه د خپل لاس او خپله ژبه د مسلمان د ضرر نه وساتي نه د په لاس چاته ضرر رسوي نه د په ژبه باندې مګر هغه څه چې د حق دی چې یو چاته نصیحت کول دی ودي کی یا ناروا کیږي په لاس یې منع کوي ودي کی یا په زبان منع کوي خو نور به چاته تکلیف نه رسي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ راوړندش ویا نبی الله سے بقریش قریشیانو ته وصیت وکړه خپل خاندان تم سو وایا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انما اوصي بهذا الامر قریشان دا کومه خبرې چې ما وکړې دا مې قریشو ته کړې دي والناس تبع لقریش برهم لبرهم وفاجرهم لفاجرهم او خلق ټول د قریشو تابعدار دي نیکان د نیکانو بدان د بدانو فاستوسوا آل قریش بالناس خیرا اے قریشیانو د قریشیانو خاندانا خلقو ته د خیر وصیت وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه آن کې چې بار تروته په منبر باندې کېناسته مختلف خبرې کړې دي او مختلف روایات دي او په آخر د تقریر کې د مبارک وایي خلقو ته داسې وایي چې کله روته واستغفر لاهل احد او احد شهداو د پاره بخنه وغوښتي ودعا لهم دعاګانې وکړي واوصى بالانصار د انصاریانو مبارکي وصیت وکړه وی لما بعد يا معاشر المهاجرين فإنكم تزيدون واصبحت الانصار لا يزيد على التي هي عليها اليوم اے مهاجرو تاسو ورځ په ورځ د نورو ځایونو خلک راځي مدینه منوره کې ډېره کېږي تاسو زیاتېږئ او د مدینې انصارو مغه دي چې کم نن دي وإن الانصار عيبة التي آويت إليها او انصاریان زما هغه لوخې دي کم چې ما هغې ته مرجع کړې ده فاکرموا کریمهم یعنی محسنهم نو د خپلو نیکي کوونکو سره ښېګڼې وکئ وتجاوزوا عن مسیحهم که څه بدي ورنه کېده د هغې ورته عفه کوئ او بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري خبرو کې وویل ان عبدا خیر بین الدنیا و بین ما عند الله فاختار ما عند الله د خدای تعالی یو بنده دی چې خدای تعالی ورته اختیار ورکړه چې ته دنیا خوښې که اله العالمین خوښې د خدای تعالی لقا خوښې نو ده فاختار ما عند الله دا هغه نعمتونه غوره کړل کم چې د خدای تعالی سره دي وی دنیا مې نه ده پکار خلق پوه نه شول چې دا څوک یادوي محبوب علیه السلام دومره وویل چې یو بنده دی چې هغه خدای تعالی اختیار ورکړه چې دنیا دې خوښه ده که عقبه هغه عقبه خوښه کړه دنیا یې پرېښوده هېڅوک هم په دې خبره پوه نه شول اخوا ته پخوا کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناستو فبکا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک وژړل اپوی شو چې دا شخص چې دی وایي چې یو سړي ته اختیار ورکړی شو هغه دنیا پرېښوده آخرت یې غوره که دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان یادوي وظن انه یرید نفسه نبی علیہ السلام چې ورته وکتل ورته وایي علی رسلک یا ابا بکر او بکر صدیق غلی شه لږ په دمه شه آواز یې وکړه صدوا هذه الابواب الشوارع فی المسجد الا باب ابي بکر جماعت ته چې خلکو دروازې را شوي دي او لاره ورکې جوړې دي نورې ټولې دروازې بندې کوي یو د ابوبکر صدیق دروازه پرېږدئ کم چې نن هم باب ابي بکر شته دی دوه دروازې په هغه نوم باندې دي خوخت ابي بکر پرېښودلی شوي وه فإني لا أعلم أمرا أفضل عندي في الصحبة من أبي بكر محبوب علیہ السلام فرمائی انی لا علم امرأن ما تا زما په صحابه کرامو کې چې په زما په صحبت کې بهترین دی او ډیره بهتری لري د ابوبکر صدیق نه بهتر راته بل څوک نه ښکارېږي او په بل چا دومره علم نه لرم چې د ده نه په صحبت کې او زما په صحبت کې بهتر وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري بیان کې دا وویل چې د مدینې خلکو تاسو سره زما اوږده زندګي تېره شوې ده تاسو کې که په ما باندې د چا څه قرضې وي یا څه چا سره مې زیتې کړې وي هغه ووایئ یو شخص پاسېده وی زما یو زغره چې کومه ده تاسو سره ده ګاڼه ده
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه ته هغه زغره چې کم دی ستاسو زغره ما سره د ګاڼه ده، یو شخص راپورته شو هغه زغره د ګاڼې نه خلاصه کړه او 100 روپۍ نورې وي هغه هم خلاصې شوي. په آخره کې 2 کسانو کې روایت راځي، یا زید صاحب او یا عکاشا رضی الله تعالی عنهما، دې دواړو کې یو شخص پاسېده، محبوب علیہ السلام ته وایي زما پتا باندې یو گزار حق دی. وی د څه شي؟ وی د بدر میدان کې اول غزا وه چې زه لاړم، تا صفونه برابرول په صفونو کې چې ودرېدم نو ما ته د صف د ودرېدو چل یاد نه و، زه لږ کوږ ولاړم، ستا په لاسونو کې امسا وه، زه مو په شا باندې په امسا وهلم، زه د خپل امسا انتقام اخلم. محبوب صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې زما امسا راوړئ چې عکاشه مانه انتقام واخلي، یوم القیامه کې بیا زه د هغې بدل نشم ورکولی، په دې دنیا دې بدل رانه واخلي. صحابه کرامو سوالونه وکړل چې محبوب علیه السلام بیمار دی، دی پرېږده معافي کا. عکاش رضی الله عنه ورته وایي زه خو څه نه وایم، معاف کومی، ما خو دی معاف کړی دی، لیکن دی بار بار وایي چې ما نه انتقام واخلی، نو چې انتقام اخلمه نو بس زه به د ده نه انتقام اخلم، بل چا نه نه اخلم. محبوب علیه السلام امسا پسې څوک واستو، امسا راوړلی شوه، کله چې هغه ته لاس کې ورکړی شوه هغه ورته وایي کله چې تا په ما باندې گزار کو زما په شا باندې قمیص نه و او ستا په وجود قمیص پروک دی، ما ته شا لوسه کا بیا به گزار کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن ورته اوچته کړه. عکاش رضی الله عنه یا زید رضی الله عنه په منډه منډه باندې راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو ولو په درمیان کې مهر نبوت د کوترې د هګۍ په شکل ګرد ویښتان په هغې باندې شونډې کېښودې ښکلې کړه او بیا ډېر زیاتو ژړل او بیا وویل چې زه به دومره کمبخت یم چې په دې صحنه کې به په تاسو گزار کومه، زما دا مقصد نه و، ما چې تاسو ته وکتل ستاسو بیماري سخته وه، ما هسې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه لاړ شي، ما د مهر نبوت دیدار نه دی کړی او ما د خپلې شونډې تا سره یو ځای کولی صرف په دې خاطر باندې د محبوب علیه السلام د تنې سره چې د چا تنه لګېدلې وي هغه انسان باندې د جهنم اور حرامیږي. په دغه آن کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق صاحب ته مخ واړو، ویې سل یا ابا بکرن. ابو بکر صاحب ژړل، د ژړا نه ډکو. محبوب علیه السلام ورته وایي سل یا ابا بکرن. ابو بکر صدیق سری په زړه دي ووایه، پوښتنه وکړه همدغه د ټیم دی ووایه څه غواړې؟ هغه مبارک ورته وایي یا رسول الله دنا الاجل، اجل ډېر نږدې شوی دی ستاسو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قد دنا الاجل وتدلى، اجل نږدې دی، ډېر نږدې دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي لیهنک یا نبی الله ما عند الله، مبارک دی شاید الله پیغمبره هغه نعمتونه چې د خدای تعالی په نستا ته جوړ شوي او تیار شوي دي. فلیت شعری عن منقلبنا، ای کاش علم زما وی زمونږ په خپل منقلب باندې ما ته پته نشته دی چې زمونږ به څه حال وي، تاسو خو د خدای تعالی پیغمبر یې لوی شان لرئ، زمونږ به څه حال وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق سے تسلی ورکړه، ورته وایي الی الله والى سدرة المنتهى ثم الى جنة الماوى والفردوس الاعلى والکأس الاوفا. ابو بکر صدیق مه خفه کېږه، ستا مرجعم خدای تعالی ته ده، سدرة المنتهى ته به دې روح ځي، جنة الماوى ته به ځي، فردوس الاعلی ته به ځي، ډک ډک جامونه به نوش کې، رفیق اعلی سره به ملاقات کې، والحز والعیش. فقال یا نبی الله من یلی غسلک، اے د الله پیغمبره تاسو چې وفات شي غسل به درته څوک درکوي؟ قال رجال من اهل بیتی یلدنا فلدنا، وی غسل به راته د خپل خاندان نه څه کسان راکوي، کم چې ډېر نږدې دي بیا ورپسې نږدې دي. حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عباس صاحب او حضرت فضل ابن عباس، چې عباس صاحب ترو علی صاحب یې زمو د تره زویو او فضل ابن عباس هم د تره زویو، دوی ته اشاره وکړه چې غسل دې دی راکړي.
قال ففيما نكفنك، دا الله رسول بیا کفن درته پس شي کې درکو. فقال في ثيابي هذه، خپل جامو ته اشاره وکړه، ودا کې می جامې می چې په غاړه دیم دې جامو کې می کفن کړي. لګلو دغه سپین صادر او یمانی چې کومه چوغه ده او جوړه ده هغه جوړه پدې کې می کفن کړي. فقال كيف الصلاة عليك منا، اے الله رسول تاسو چې وفات شي مونږ د خوانه مونږ د جنازې په تاسو څنګه وکړو. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله صدیق اکبر رضی الله عنه ورته دا خبر وکړه چې كيف الصلاة عليك منا، مونږ د جنازې په در باندې زمونږ د خوانه په څه طریقه وي. وبکینا وبکا، مونږ چې وکتل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جړل او صدیق اکبر رضی الله عنه هم جړل او تمام مسجد کې چې خلق ناس ته ټولو جړل. ثم قال مهلا غفر الله لكم، بیا فرمایل مکوئ داسې، اول تاسو را باندې جنازه ونه کوي، خدای تعالی دې درته بخښنه وکړي. وجزاکم عن نبیکم خیرا، ستاسو پیغمبر ته تاسو ته خدای تعالی د هغه د اړخ نه نیکه بدله درکړي. اذا غسلتمونی، کله مو چې غسل راکه، وکفنتمونی، کفن مراکه، فدوعونی علی سریری، په خپل کټ کې می واچوي، فی بیتی، په خپل کوټه د عائشې بیبي کې می کېدی، علی شفیر قبر، قبر راته وکنئ د قبر په غاړه می کېدی. او چې کله مو کې خودم ثم اخرجوا عني ساعه، تمام نارینه زنانه او صحابه کرام ما نه وځي، بیا لک ټیم زما کوټه کې ما سره م پاتې کېږي. فإن أول من يصلي علي الله عز وجل، اول چې په ما باندې د جنازې منځ کوي نو هغه به الٰه العالمین را باندې کوي. د الٰه العالمین د منځ د جنازې هغه رحمت ورول دي. او بیا فرمایل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الٰه العالمین هغه ذات دی چې د رحمت نازلی پتا سو باندې او داغه فرشتي د مغفرت دعا درته غواړي. ثم يأذن للملائكة في الصلاة علي، بیا به خدای تعالی فرشتو ته اجازه تو کی په ما باندې د مونږ د جنازې. فاول من يدخل علي من خلق الله، اول د خدای تعالی په مخلوقاتو کې چې په ما مونږ د جنازې کوي، ويصلي علي ومن رباني کوي، جبرائیل او جبرائیل علیہ السلام به مونږ د جنازې کوي. ثم میکائیل، او بیا به میکائیل علیہ السلام مونږ د جنازې کوي. ثم اسرافیل، او بیا به اسرافیل علیہ السلام مونږ د جنازې کوي. ثم ملک الموت مع جنود کثیرا، بیا به ملک الموت عزرائیل علیہ السلام د ډېر لوی لخر سره راځي او په ما به مونږ د جنازې کوي. ثم الملائکة باجمعها، بیا به تمام فرشتگان چې څومره دي ټول برازي صلی الله علیه مجمعین دی برابانی مونږ د جنازې کوي. ثم انتم، بیا تاسې چې فرشتي فارغ شي، فادخلوا علی افواجا، بیا ډلې ډلې را دننه کېږئ. فصلوا علی افواجا زمرة زمرة، بیا درود را باندې ډلې ډلې وایي. وسلموا تسلیما، او سلام را باندې وایي. په دې کې علما لوی اختلاف کوي چې په محبوب علیه السلام مونږ د جنازې شوی که نه. ابن ماجه کې یو روایت دا دی او نسائی کې چې د محبوب علیه السلام مونږ د جنازې دا صحابه کرام برال دا به ویل الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، او یا به داسې ویل چې الٰه په محبوب علیه السلام باندې رحمتونه نازل کې او سلام په باندې وای. نو صلات سلام به ویل، دغه درود او صلات او سلام دا د محبوب علیه السلام جنازه وا. بعض علما دا قول ذکر کوي، قاضی عیاض رحمت الله علیه شفا کې هم ذکر کړی، او بعض روایت نور کې راځي چې نه سلور تکبیر د جنازې ور باندې شوی دي. خو امام د جنازې چې کم دی هغه خپل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یعنی دا هغه کټو بل امام د جنازې نه. کم خلک چې محبوب علیه السلام ته د عام مړو غوندې مړی وای، هغې ته وایه چې د عام مړو غوندې مړو د نبی علیه السلام د جنازې امام څوک جواب نه لري. د جنازې امام نه و بلکې کټ پروت و، خلکو براتلل
صفونه صفونه بدریدل، بروایتن صلات او سلام به ویل او بروایتن دا سلور تکبیر بکیدل، خو امام د جنازې نو. څوک چې وفات شي داغه په بیبي باندې نکاح تړل کیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیان په امت باندې حرام دي، نو دا د عام مړو غونډه مړ نو. او څوک چې وفات شي داغه مال تقسیمیږي، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مال هغه چې کوم نه میراث نشه چاته. همدا وجه وا چې فاطمه بیبي او خاندان نبوت د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نه په دغه یو ټکی لک پریشان او خفوم چې مونږ ته د خیبر میراث ولې رانه کړی شو. نبی او ته فرمای ولا تؤذونی بتزکیه، خو ما ته بګوره تکلیف په تزکیه نه راکوي. اسنه چې تاسو زما کټ ته ودرېږئ او زما صفاتونه شروع کړئ او داسې صفات را پسې وتړئ چې هغه صفاتونه ما کې نه وي، دومره مې پاک کړئ چې هغه ما کې نه وي، نو لا تؤذونی بتزکیه، ما به په صفایي باندې ضرر نه راکوئ، بې ځایه صفت به مې نه کوئ، زه په دې باندې پس د مرګه تکلیف کېږم او خفه کېږم ورباندې. او بیا ورته فرمایي ولا صیحة ولا رنه، ګورې چغې به نه وهئ، په ژړا به تکلیف نه راکوئ. ولیبدأ منکم الامام واهل بیتی الادنا فلدنا، اول دې په تاسو کې زما خاندان اهل بیت راوړندې شي کوم چې ډېر نږدې دي. ثم زمر النساء، بیا د زنانو ډلې. ثم زمر الصبیان، بیا د ماشومانو ډلې. قال فمن يدخلك القبر، بیا ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر کې بری څوک دي؟ قال زمر من اهل بیت الادنا فلدنا مع ملائکه کثیره، وی زما د خاندان نه چې کوم نږدې دي او بیا ورپسې لوی ډلې د فرشتې به ورسره هغه به مې قبر کې ږدي. لا ترونهم وهم يرونکم، تاسو به فرشتې نه ګورئ خو فرشتې به تاسې ګوري. قوموا فادوا عني الى من بعدي، بس دی زی نور پاسې بس زمانه لري شي پاسېږئ. او فادوا عني الى من بعدي، زمانه رستو چې څومره خلق دي هغوی ته زما د طرف نه احکامات ورسوئ او زما وظیفه د تبلیغ په هغوی کې اجرا کوي. پدې کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تکلیف زیاتېده. اول د ربیع الاول او یا دویم پکور کې پروتو، بلال صاحب آواز وکړ چې منځ ټیم تیار شوی دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وویل مروا ابا بکر یصلی بالناس، او بکر صدیق ته امر وکړي چې خلکو ته د جنازې منځ ادا کړي. عائشہ بیبي فرمایي رستو وی ما په دغه خبره ځان غلی کړ د دوه ټکو د وجې نه. یو د دې نه چې زما پلار صدیق اکبر صاحب د زړه نه ډېر نری و، ما وی که زه ورته ووایم چې وځه او جنازې منځ ادا کړه، هغه به په محراب کې ولاړي د مانځه په ځای به ژاړي، منځ به ونه کړی شي. او دویم مې د دې وجې نه ما وی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حالاتو ته ګورم ډېر تکلیف کې دی، هسې نه که دی په جنماز ودرېږي او دی د محراب ته وړاندې شي او منځ کوي، نو نبی علیہ السلام به وفات شي، خلق به بیا وایي چې د صدیق صاحب دا قدم دومره چې کم دی داسې قدمو یا سپیره قدمو چې دی لا د نبی علیہ السلام په ځای وړاندې شوی نو چې وړاندې شو نو نبی علیہ السلام دنیا نه لاړو. وی بیا به زما پلار پسې خلک خبرې کوي، وی ما د دې وجې نه ځان غلی کړ. لږ وروستو بیا وویل چې ابوبکر صدیق صاحب ته امر وکړي چې منځ وکړي. د محبوب علیہ السلام مقصد دا و چې زما پسې زله حیات یم دنیا کې چې دی جمع ته وړاندې شي نو وروستو به په خلافت کې څوک اختلاف نه کوي، دی دې وړاندې شي. وی ما ورته وویل چې زما د پلار زړه نری دی، که ستاسو اجازت عمر صاحب به وړاندې شي. وی نه، ابوبکر صدیق صاحب ته امر وکړه چې منځ وکړي. وی چې یو څو کرته مقرره کړه، خو بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان كن صواحبات یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تاسو د یوسف علیه السلام هغه ښځې یئ چې زه درته یوه وایم تاسو بله وایئ. امر وکړئ صدیق صاحب ته چې وړاندې شي. په دغه ټیم کې بهر عبدالله ابن زمعه رضی الله تعالی عنہ ولاړو، هغه عمر صاحب ته وایي وی وړاندې شه جمع ته نبی علیہ السلام امر کړی دی. هغه مبارک وړاندې شو، د هغه آواز ډېر جګو او ډېر جګ آواز یو نبی علیہ السلام واورېده په کور کې د عمر صاحب آواز.
غصه شو وی تاسو ته ما ونه ویل چې صدیق صاحب جمع ته وړاندې کوي. چې صدیق صاحب راغی جمع شوي وه، امر یې ومنه دوباره جمع ته وړاندې شو، بیا یې جمع وکړه. او بعضې روایت راخلي چې عمر صاحب رستو شو دی وړاندې شو. عمر فاروق صاحب ډېر خفه و او بیا عبدالله ابن زمعه ته وویل ویحک ماذا صنعت بي والله لولا انی ظننت ان رسول الله امرک ما فعلت. عبدالله ابن زمعه دا دې څه راباندې وکړل؟ ما خو ویل که رسول الله مبارک امر کړی دی، که ما ته پته وی چې هغه امر نه دی کړی، دا خبره تا کړې ده، نو زه به جمع ته نه وم وړاندې شوی. بهرحال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم 9 ورځې نورم بیمارو او یا 12 ورځې بیمارو. د ربیع الاول په 9 تاریخ او یا په 12 تاریخ باندې د سحر مانځه ته صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ وړاندې شوی دی. محبوب علیہ السلام لگ لگا په صحت کې شو، او چې لگ په صحت کې شو نو د عائشې بی بی کړکۍ کولاو کړه، بارې چوکتل صفونه صفونه ولاړل، په صدیق اکبر سے پس اقتدا کېدونکې وه. ډېر خوشحاله شو چې وګوره زمانه بعد څومره په اتفاق خلک صدیق اکبر سے پسې په مانځه ودرېږي. وی خندل. صحابه کرامو د محبوب علیه السلام خندا چې ولیده، هغوی ګمان راغی چې نبی علیه السلام ته شفا میلو ده. خوشحال شول، چا سلامونه وګرځول او څه خلک صفونه مات کړل. عایشه بی بی فرمایي همدا یې آخري خندا وه، بیا یې ونه خندل. او دا کومه پردی چې په لاسونو کې اوچته کړې وه، دا پردی بیا راکوزه نه کړې شوه، همدا شان په کټ کې پرېواته. وایي ما په خپله غېږه کې ونیو، خو سر مې په خپل پتون باندې کېښوده. د انور د پوره راختو د دوحا په ټیم 9 بجو په ټیم باندې مبارک دنیا نزی. په دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام ورته راغی. محبوب صلی الله علیه وسلم ولیږه چې زما ټیم نږدې دی، ته لاړ شه الہ العالمین ته، او زما د امت باره کې د الہ العالمین د اړخ نه یو آخري پیغام ما ته راوړي چې زما امت سره به څه کېږي او د ده سره به څه معامله وي. جبرائیل علیہ السلام ورته بار بار راځي، تسلی نه ورته ورکوي او ورته وایي اوحى الله الى جبرائیل ان بشر حبیبی انی لا اخذ له فی امته. خدای تعالی جبرائیل السلام ته وحی وکړه چې زما حبیب ته زیری ورکا چې عزرائیل علیہ السلام هر یو سړی ته ورځینو اولی په دې زړه باندې یو پنجک دی، او دا پنجره تمام ځن کدن او د روح د قبضېدو نه سخته ده. زما د محبوب امتیانو عزرائیل علیہ السلام به د زړونو قبضه ور باندې نه ږدي. وبشره بانه اسرع الناس خروجا من الارض اذا بعثوا. او زیر ورکا ورځ د قیامت کې چې خلک د قبرونو پورته کیږي نو تمام امتیان او د ټولو پیغمبرانو امت به د قبرونو رستو را پورته کیږي. اول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان د قبرونو را پورته کیږي. وصیدهم اذا جمعوا. او زیر ورکا چې کله دا ټول خلک راغون شي د ټولو سردار او امام به ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. وان الجنه محرمه للامم حتى تدخل امته. او زیر ورکا چې دا جنت په خلکو حرام دی تر څو چې ستا امتیان مې وردن کړي نه وي، هېڅوک به جنت ته دننه نه کم. فقال محبوب علیه السلام وفرمیل الان قرت عینی، اوس مې سترګې یخې شوې، اوس خوشحاله شم. عزرائیل علیه السلام راغی اور آدم نشه د محبوب صلی الله علیه وسلم سر ته ودرېده، اختیار یې ورته ورکه او ورته وویل چې زه اختیار چاته نه ورکوم، الہ العالمین دا اجازت ما ته نه دی کړی چې ته خلکو ته اختیار ورکوه. بعض روایتو کې راځي تمام انبیا علیهم الصلوات و تسلیمات ته اختیار وي، او بعضو کې راځي چې دا د محبوب علیه السلام خصوصیت و. زه تا ته دې دپاره راغلم که اجازت یې روح اخلم، که اجازت نه دنیا کې اوسېږه. محبوب صلی الله علیه وسلم به دا یو آواز کو بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی. عایشه بی بی فرمایي زه ورته ناسته وم، رنگ مبارک به کله سور شه، کله به متغیر شه، کله به سپین شه. پخوا کې یو اوبه پرتې وې، دا لاس به یې په دې اوبو کې کېښوده، لون لاس به یې په مخ باندې راخ که، خو ته به دومره سخته وه چې هغه اوبه به یې په مخ باندې په سیکنډونو کې وچې شوې بیرته.
ما به کپړه لمده کړه په سر به مې ورته کېښوده هغه کپړې لوندوالی به د محبوب علیه السلام د تبې د وجې نه بېرته به اوچه شوه او د کپړې نه به داسې ګرم ګرم تاونه ختل داسې صحنه په محبوب صلی الله علیه وسلم باندې جاری وه په دغه ټیم کې عزرائیل علیه السلام ته محبوب علیه السلام وویل لږ صبر وکړه جبرائیل علیه السلام چې ته راتلې چېرته و هغه ورته وایي زه چې راکوزېدم په اول اسمان کې د اول اسمان ټولې فرشتې ورته راغونډې شوې وې او ستا د وفات د تعزیت تسلی ورته ورکولې جبرائیل علیه السلام ډېر خفه و ډېر پریشان و د اول اسمان فرشتې ورته راغونډې وې لکه یو څوک چې مړ شي وارثانو ته خلک صبر خبرې کوي دعاګانې ورته کوي وی جبرائیل علیه السلام ډېر خفه و فرشتو په اول اسمان کې ستا د طرف نه هغه ته صبر خبرې کولې او تسلی ورته ورکولې نو بیا ورته وویل لږ انتظار وکړه چې هغه راشي عایشه بیبي فرمایي ټولې زنانۍ د کوټې نه وایستلې زه یوازې پاتې شوم وی په دې آن کې کله کله زما دا خصوصیت و چې وحی به راتله بیبیانې به یې د کوټې نه ایستې او چې زما په نمبر کې به چې وحی به راتله نو زه به یې د کوټې نه نه ایستمه وی زه په هغه حساري زه په هغه شور باندې زه د جبرائیل علیه السلام د خپو په هغه ترپاري باندې د وخته نه به پوهېدم ځکه زه ډېر کرتې به دې کوټه کې وم چې هغه به راتلو نو زه به پوهېدم چې جبرائیل علیه السلام را روان دی وی په دغه ټیم کې چې وکتل ما نو ما وویل چې ما هذا بحس جبرائیل علیه السلام دا خو د جبرائیل علیه السلام د خپو ترپار دی محبوب علیه السلام وفرمیل اجل یا عایشتو او اے عایشی بی بی هذا ملک الموت جانی دا فرشته د مرګ راته راغلې ده فقال ان الله عز وجل صلني وامرني هغه ما ته وویل چې خدای تعالی را لېږلم اختیار یې را کړی که دنیا خوښې اوسېږه یعنې ستا ټیم نږدې دی فقلت ما ورته ویل اکفف عني حتی یاتیني جبرائیل علیه السلام ما ورته ویل لږ صبر راته وکړه چې جبرائیل علیه السلام راته راشي فهذه ساعة جبرائیل دغه ساعت چې تا واورېدل دا د جبرائیل علیه السلام راتلل ول عایشه بیبي وایي دا داسې خبرې وي چې مونږ پکې نه ځایېدو یعنې زمونږ په زړه کې دا وه چې مونږ عزرائیل علیه السلام ته ویلی وی چې بس د محبوب علیه السلام دنیا خوښه ده روح ته ماخله دی دلته پاتې کېږي وایي زمونږ واک نه و دا زمونږ خبره نه وه محبوب علیه السلام ته دا واک ورکړی شوی او چې کله جبرائیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته وایي ان الله عز وجل یقرو علیک السلام خدای تعالی درته سلام وایي ويقول وای کیف تجدک وهو علم بالذي تجد منك وی تپوس دی کوي چې بیماری حالت دې څنګه ده او خدای تعالی خو پوی دی چې تا باندې څه تیریږي لیکن اراد ان یزیدک کرامة و شرفا تپوس دې دې دپاره کوي چې ستا عزت نورم زیات شي فقال اجدنی وجعا دو ویل چې سخت دردمن یم ډیر زیات درد را باندې دی فقال ابشر وزیر قبول کا خدای تعالی دې لپاره د سختي در باندې راولي چې تا هغه مقاماتو ته ورسوي کوم مقامونه چې تا ته تیار شوي دي فقال یا جبریل ملک الموت استاذن علی محبوب علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام فرشتہ د مرګ اسرائیل علیہ السلام اجازت را نه غواړي سو کمرا پرېږدم جبرائیل علیہ السلام ورته یا محمد ان ربک الیک مشتاق رب ذوالجلال درته ډېر شوقمند دی الہ العالمین غوښتی او ستا دیدار ته ډېر شوقمند دی لا والله ما استاذن ملک الموت علی احد قط ولا استاذن علیه ابدا ملک الموت چا نه اجازتونه نه غواړي تا نه وغوښته دا خدای تعالی ستا شرف او شان اوچتوي تماموي اجازت ورته وکړه بی خلق صبر دیو کې زه خپلې بیبیانې را غواړم یو څو خبرې ورته کوم اجازت یې وکړه چې زما د خاندان لور مې ده او حسین مې دي او بیبیانې دي دا دې رادن نشي کوټې چې کله رادن نشو فاطمه بیبي ته وایي یا فاطمه تودني را نږدې شه لږ فاطمه بیبي غوږ ور نږدې شو فاکبتو علیه فرمایي ما زه پې ور ټیټه شوم پټې خبرې ورسره وکړې فرفعت راسها وعیناه تدمع وما تطیق الکلام په غوږ کې ورته څه وویل چې سر یې راپورته کړه سترګې د اوښکو ډکې دي ژاړي او داسې ژړا نیولې چې غږېدی نه شي فکان الذي رأینا منها عجبا
وی به وی چې اثر لګ را نږدې کا چې ورټیټی کا به ورته خبره وکړه وای خندل دومره یو خندل چې خبرې نشوي کول یم حیران شو رستم ته تاسو کا چې سید درته ویل ورته ویل چې زه درنتلون کېم نو ما ډیر زه ته جوړل او دویم کرته راته ویل چې زه دعا کوم چې ما پسې به زما خاندان کې اول تر راځي او زما سره به جنت کې مرګري نو ما خوشحالي وکړه او شپږ میاشتې بعد د نبی علیہ السلام پسې فاطمه بیبي وفات شو د دنیا نه لاړه په خاندان د نبی علیہ السلام کې اولنې دی ور پسې تلید نو په دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام ډیر زیات خفا او پریشان او دومره ویل طول وحی وما كان لي في الارض حاجه غيرك وحی ختم شو بس د وحی صادر راغون شو زه چې راتلم خاتم النبیین اخیری پیغمبر ته وی تا تر عالم دا چې جبرائیل علیہ السلام به بیا راځي دنیا ته کنه اختلاف ورکې خو وحی بند شو د وحی دراوړو د پاره جبرائیل علیہ السلام راتلل همدغه اخیری راتللو او نور پورتش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات سختیدل عزرائیل علیہ السلام ته اجازه وشو هغه د خپل روح شروع کا عائشہ بی بی فرمای وی د هر وخت د بیخ نه خولي راټو کېدی او هر چې ما وي پتندی لاس راخ کا خوله به مې وچکړه وی د هر ځینه بیا خوله را روانه شو ما ورته ویل چې دا څه قصه ده ولې دومره خوله ده ما ته محبوب علیہ السلام فرمایل چې د مسلمان روح چې روزي تخرج بالرشح هغه په همدغه مسامات باندې روزي او د کافر روح چې روزي بشدقایه په دې دواړو جامو باندې روزي داغه د جامې کږي وږي پاتې کیږي او د مؤمن روح چې کم دی هغه په دغه سرو باندې چې کم دی آن دی کې روزي روح تر روان دی په دغه آن کې محبوب صلی الله علیه وسلم عزرائیل علیہ السلام توای چې د مرګ خوري سختۍ دي خو زما د امت سره ګورې لګه اسانی وکا دا کوم سختی چې ما ولې داسې سختۍ ور باندې تیر نه کی مبارک نه روح روانيږي او په دغه ځنکدن پټیم کې محبوب आवाज کې الصلاۃ الصلاۃ انکم لا تزالون متماسکین ما صلیتم جميعا منز کوي من چاوک کوي نه کا د مانځه غمر سره دی تاسو به همیشه په دین برابر یې تر څو مو چې جمع غونډه کوله او بیا وای الصلاۃ الصلاۃ همدغه आवाज د مانځه کوي په دغه آن کې محبوب سره د مانځه غم دی انا لله وانا الیه راجعون روح ورنه لاړه مبارک باندې فرشتو صادر خور کا کوټو نبی بیان وته عائشہ بیبي په درشل کې ناستا صحابه کرام باندې داسې صحنه رااله چې عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې ګونګې شو په دغه ورځ د مبارک خبرې نشوي کولای حضرت علی کرم الله وجهه اقعد کیناستا 100 غنټې پاسې دین شو خپل کار نه کول عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وای چې ما د आवाज اورید د سې ټیم را باندې راغی وی چې قریب و چې ز پریوته او مزان می پلاس راټینګ کا د سې صحنه پراله چې دماغ وی کار پری خدا بار تروته وی چې چا ویل چې رسول الله وفات دی دا به منافق ست پرې کومه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په باندې کېو ال دچا خبر ورته یوړو په منډه راغی کور ترادن نشو عائشہ بیبي لوري و درشل کې ناستا ورته وای محبوب څنګه دی هغه جړا نیولې و جواب نشو ورکولې په ګوته اشاره وکړه چې دنه کوټې ته لاړ شه چې کوټې ته نه وته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صادر خور دی پروت دی صادر د مخ مبارک نه لري کا او ورته وای زیره قبول کا ته چې سسی ته راغلې وي هغه ته وکړل تبلیغ دی ورسو خلکو ته اوس هغه انعامات چې تا ته تیار دي داغه سره مخامخ شوي خبري ورته وکړي او واپس ته نروته بهر ته وروته دا آیت ولستا انک میت و انهم میتون اے محبوب علیک السلام تم یقینا وفات کیږي با داخلك به وفات کیږي عمر سے فرمای ودا داسی زما د ذهن نو وتلو ماویږي هدایت اوس نازل شوه دی او به هدایت ولستا وما محمد الا رسول افا اما قتل انقلبتم على عقابكم نبی علیہ السلام یو معبود نه دی رسول دی کله وفات شي شهید شي تاسو به کافر کیږئ دا سمکه وي تاوان تاسو دی نو ما دا آیتونه چوریدل ما چې هو نبی علیہ السلام خو وفات کیږي نو په داسې حال راغلو چې د مبارک نه دا آیتونه بالکل یاد اوتلیو بیا صحابه کرامو
د فرشتو د جنازو نه وروسته خپلې جنازې وکړې. د پیر په ورځ دی مبارک پروتو، د 9 په شپه باندې پروتو، د 9 په ورځ باندې او د 4 شنبې په شپه وخته کې مبارک لحد ته کوزیږي. عباس صاحب او علي صاحب لحد ته کوشول، یو صادر هغه ورته په لحد کې خور کا، د مبارک په لحد کې کېښوده. علي صاحب مبارک فرمایي چې زه د لحد نه راپورته شم، یو روایت شاذ کې راځي وی ما چې ورکتل د مبارک شونډې خوځېدې، وی بیا ورکوز شومه، غوږ مې چې ورنږدې کا، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په لحد کې موایي اللهم اغفر لامتی امتی، خدای امت مې وبخې، خدای امت مې وبخې. هغه آن کې د امت د مغفرت دعا غواړي. او چې کله مبارک باندې خاورې واړولې شوې او دې دفن کړی شو، نو بی فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي اشعار جوړ کړل ماذا على من شم تربة احمد الله يشم مد الزمان غوالیا. سچل وی پاغه چا باندې چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قبر د خاور خوشبویانی بوی کړي، ډیره زمانه د بیا نور خوشبویانی بوی نه کی، اس پروا ورته نه کی، دا خوشبو ورته بس ده. صبت علی مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. فما باندې نن داسې غمونه رالل، کدا غمونه په ورځ باندې راغلي وي نو شپې به ته جوړې کړې وي، که په شپو راغلي وي ورځ به ته جوړې کړې وي. او د مبارکه په درشل کې ولاړه د شپې نا وخت کې صحابه کرامو خور اړولې دي، چا بیل په وګه کړه دی او بیلچی ور سره دي، کورونو ته روان دي. دا بیبي په درشل کې ولاړه ده، د ډېر خفګان نه انس سے فرمایي زما په وګه باندې بیل او بیلچا ما خور اړولې وي. وی فاطمه بیبي راته وایي چې زونم یخشل تاسو په کومو لاسونو زما په پلار خاورې اړو، ستاسو لاسونو کار څنګه کوو چې په محمد رسول الله بیلچو باندې ډکې ډکې بیلچې اړول. د ډېر غم نه دا خبره کوي. مبارک دنیا نه لاړو، انا لله و انا الیه راجعون. دا د هغه د وفات هغه مختصره واقعه وه. باقي په قبر کې هغه مبارک فرمایي فنبی الله حی یرزقو، خدای تعالی پیغمبر په خپل مرقد کې حیات روزي ورکول کېږي. او مبارک فرمایي ان الله حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خدای تعالی په ځمکه حرام کړي چې د پیغمبر جسد وخوري. نو دا دنیا د نبی علیہ السلام د وفات واقعه د دې په غرض باندې چې هغه مبارک دنیا نه لاړ، نو دنیا فانی ده، دنیا باندې اعتماد نه دی پکار. او بل نبی علیہ السلام فرمایي چې پچا څنګه غم راشي نو ځان ته زما د وفات صحنه را یاده کوي، نو ستاسو به تسلي وشي. د چا چې څوک وفات شوي، دې هفته کې هم زمونږ په محله کې یوه زنانه وفاته شوې ده، زه ورنه اوس خبر شم. او یو ډېر نیک انسان زمونږ د محلې وفات شوی دی چې زمونږ مسجد کې به یې مونځ کوو. یو ډېر نیک انسان و، ډېر خوش طبیعته انسان و. نو د هغې وارثان چې هر څوک وي هغې ته دا وایم محبوب فرمایي چې په چا باندې غم راشي نو زما وفات دې ځان ته مخې ته ونیسي. نو چې هغه مبارک دنیا نه لاړو، سوچ وکړئ چې په خاندان نبوت به په دغه ورځ څه حال و، صحابه کرامو باندې به کومه زندګي وه. نو انشاءالله هغه صحنه چې ځان ته څوک را یاده کړي نو په هغه باندې غم اسانېږي. که څومره شهیدان چاته وشي او څومره په جهاد کې مسلمانانو ته شهیدان وشي، نو تسلي دا ده چې د احد شهیدان دې ځان ته سترګو ته ودرئ او د صحابه کرامو شهیدان دې ودرئ، تسلي به ورباندې وشي. د محبوب علیه السلام وفات دې سترګو ته ودرئ. معززو سامعینو، دا دنیا دا چې کوم د فانی ده، ختمېدونکې ده، چې دا پاکان ته لاړل موت نه پاتې کېږو. لږ د آخرت سوچ پیدا کوي، غم او فکر پیدا کوي، او دنیا باندې اعتمادونه مه کوئ. ځوانان هم روان دي، هلکان هم روان دي، بوډاګان هم روان دي، نارینه هم روان دي، زنانه هم روانې دي. په یو قیمت هم تخلاصی نشته دی. او پیدا شوي مونږ دکاندارۍ ته نه یو. دکانداري د دې مقصد د پاره کوه چې ظاهري یو کار دې پې جوړي، نور د خدای تعالی دین ته توجه ورکه، بچو د اصلاح کوشش وکړه، د نونو د اصلاح کوشش وکړه. عیال زمونږ او ستاسو نه خرابېدونکی دی، د دې هر یو مونږ او تاسو نه تپوس کېږي. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. الله العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د امت د پاره کومې دعاګانې کړي دي په هغه دعاګانو شفاعتونو کې زموږ نصیبې پیدا کړي.